سورة محمد آیت نمبر 7 پنځم رکوع شپږشتم سپاره 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم صدق الله العظيم سورة محمد آية نمبر 7 انزم رکوع شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 19 پدې آیتونو کې الله رب العزت مؤمنانو ته زیر ورکړي او زیر الله رب العزت په دې انداز سره ورکړي چې اے مؤمنانو تاسو د الله تعالی مدد کوئ نو د الله تعالی سره د مدد کولو څه طریقه ده د دې خدا مطلب شلو چې الله تعالی زموږ استادو محتاج شو مدد د چا کیږي د محتاج سړي او الله رب العزت زموږ محتاج نه دی نو دلته چې کوم دی د الله تعالی د مدد کولو طریقه بداوي چې تاسو د الله تعالی په دین باندې ثابت قدم اوسئ د الله تعالی په دین کې د الله تعالی په اسلام کې داخليږي تو د مدد کولو د طریقه ده او د دې فائدہ چې کوم دی بنده تخپل ملوي یو سړی ایمان وروړي نو د دې فائدہ بنده ته ده الله ته د دې څه فائدې نشته دي او دویم دا الله بیا په دې باندې انعام ورکړي ويثبت اقدامکم او الله فرمایي چې کم خلکو په دین کې داخل شول ایمان یې وروړلو د دې قدمونه د الله پاک چې کم دي ثابت قدم په دې باندې اوسي الله دې زموږ استاد صحبه هم په دغه ایمان باندې مضبوط اوساتي نو یو په دې کې چې کم دي مؤمنانو ته دا خطاب دی یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تنصروا الله کچر مدد وکړی تاسو د الله تعالی ینصرکم نو دی به مدد وکړي تاسو او یثبت اقدامکم او ثابت وکړي قدمونه تاسو والذین کفروا او هغه خلک چې کفر وکړو فتعسل لهم تباهید د دوی لپاره واضل اعمالهم او الله بزای کړی عملونه د دوی ذلك بانهم كرهوا او دا زکه چې دوی نه خخه کړي وا یعنی قران ما انزل الله هغه چې نازل کړو الله تعالی فاحبط اعمالهم نو الله ذایک العملون دوی افلم يسيروا في الارض اين ګرځیدلی پزماکه کې داخله فينظروا تدي وګوري كيف كان عاقبه الذين څنګه شو انجام د هغه خلکو من قبلهم الذين روانيو دمر الله عليهم تبايرا واستل الله تعالی په دوی باندې وللکافرین او د کافرانو لپاره امثالها هم د سزاګانی دي ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم تقشری فرمای چې دا آیت کوم دی انتهایی د خوشاله آیت دی پدې باندې ولګزان کویو پدې آیت کې الله فرمایي چې زما دوستی د الله تعالی دوستی الله خپل وی چې زما دوستی چې کوم دی کنه دا د مؤمنانو سره ده بس نو پدې آیت کې علما فرمایي چې دا آیت انتهایی د امید آیت دی اور دا آیت انتہائی دا خوشحالے آیت تے مثلا یو سڑی چکم دے یو بندہ مان دے سخت حالت رازی نو دی چکم دے یو یار تکینی یو دوست تکینی اور پا دی سخت حالتو کی دوست دی سوئی یار زما آخری امید پورے توے اور تا دا چکم دے پا دیر غٹ امید راغلی ما او تی یار ویا سکار دے دے ویره زما د فلانکی کار دی فکر ما کو ان شاء الله او بشي د هر چا په ژوندۍ کې داسې یو امید وي
نو دغه شان دي چې کوم دی الله رب العزت زموږ استاد امید دی. الله خپل فرمای چې زه د مؤمنانو خلقو سره یم ملګری. بس اوس امنو ایمان راوړی دی دای چې کوم دی مطلق ذکر کوم. د الله دوستی چې کوم دی صرف د حاجیانو سره ګورې نه ده، اور د الله دوستی چې کوم دی صرف د زکات ورکول والا سره نه ده، اور د الله دوستی چې کوم دی صرف د مزګزار خلکو سره نه ده. د الله دوستی چې کوم دی صرف ذکر کوونکو سره نه ده. نه، الله فرمایي چې بس صرف ایمان راوړی دی. دا ډېر غټ او د خوشاله آیت دی. پدې کې خوشخبری ده د هر مؤمن لپاره چې نفس کلمې ویلې وی لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دې زموږ استاد او اخره خاتمه په دې ایمان کې دې د وجه. اوس چې کوم حاجیان صاحبان دي حجونه کړی وي او دا شانتي شپورس چې کوم دې په عبادتو کې مشغول وي او دا شانتي شپورس چې کوم دې زکاتونو او خیراتونو ورکي، او کم خلق چې همیشه په خانقاهونو کې ناشتي، نو دا خلق دا وګوره مؤمنان ګناګارانو ته بس پک نه ګوري. اصله باندې ځان ګوي کو یو سړی دا منځګزار دی او بهر یو سړی دا سي دی چې د مسلمان خو منځ نه کوي، نو دا منځګزار سړی به د بالمازه تسپک نه ګوري. الله وی چې زه د دې خلکو دوست یم، نو مو تاسو کې هغه سره په دښمنی ساتو. السلام علیکم رضان کوی کې دا انتهایی اهم سبق دی. اکثر خلک به تاسو کتلی وي حج نه تراشي نو صرف حج ولا سیخ کاری، نو عبادت وتنخ کاری. چې چا حج نه کړي مالدار وي مړ وستا اسم نه قبول حج ته تلاړ شه. اور دا شان د تاسو با یو سړی چې کوم نه مدرسې ته لاړو عالم شو، نو د علم دا مطلب نه چې ته کوم دی بس ار یو سړی رانی سی ویشا په مدرسې ته ځګنی تا کې سړی توب نشته دی. او دا شان دی یو سړی چې کوم دی د قرباني وسوت الله ورکو او دی په معاشره کې ار یو سړی رانی سی چې ګوره قرباني دی اونہ کله جهنم ته لاړلې نه. دا دغه د الله سره کار دی. نفس مسلمان ته وګوره سپک دا نه ګورو. زکه دلته چې کم دی د دې دوستان څوک د دې دوست څوک دی الله تعالی. نو الله فرمایي چې زه د چا دوست یم د مؤمن سړي ایمان چې بسره راوړی دی. ولهذا علما فرمایي چې دا آیت چې کم دی انتهایی د خوشاله آیت دی او دا آیت وی انتهایی دا چې کم دی د امید آیت دی. امید دې ته ویل کېږي د چا نه تم ساتل. نو الحمدلله زمونږ هم د الله نه تم دا امید دی چې زمونږ دوستی د الله دوستی مونږ سره د مونږ ان شاء الله یو ورځ به چرته زوا جنت ته وځو. دا چې کوم دی یو بشارت دی. ذالک بان الله او دا ذکر چې الله تعالی مولا الذین آمنوا کارساز دی ملګری دی د هغه خلکو چې ایمان وروړلو. وان الکافرین لا مولا لهم او دا چې کافران دي دا غیر لپاره څوک ملګری نشته دی. ان الله يدخل الذين امنوا دغه الله پاک دوړل ذکر کوي یو د مؤمنانو او یو د کافرانو. مؤمنانو خلق تزیر د جنت دی او کافرانو ته کوم دی زیر د دوزخ دی. مؤمنان به چرته زی جنت ته، کافران به چرته زی دوزخ ته. خو بیا الله فرمایي تاسو خبر یې وی دا کافر چې کم دی پشان د زناور دی. وی چې څنګه زناور خوراک کوي نو وی دا سه خوراک څو کم کوي، دا خوراک څو کم کوي، دا کافر هم کوي. د دې څه مطلب دی؟ دې دا مطلب دی کافر دا زناور چې کم دی زناور دا حلال پیژني نه، حرام پیژني نه. چې چا وته مخې ته سکی خودل خړپتی نه وباسي. تاسو به کتلی وی زناور چې کم دی پردي پټي ته وردن نشي وسريږي بګي. نو دا چې کم دی دا کافران هم دي اخرت نه مني. نو دا غي دا ودی نه حلال پیژني نه حرام پیژني، بس صرف چې کم دی یو ژوندۍ تیری.
اور دویم زناور چې کله خوراک کوي نو بسم الله وی نه وی او زناور چې کله خوراک ختم کی نو د الله تعالی شکر ادا کوي نه ادا کوي نو دا چې کوم دي دا کافران هم دي چې کله روټي ته کینی نو د الله تعالی نوم نه اخلي او چې کله روټي ختم کی نو د الله تعالی شکریا نه ادا کوي نو دا د کافرانو عادتونه دي اوس دین علاوه مؤمنان دي مؤمنان چې کوم دي دا د حلال خیال هم ساتي د حرام خیال هم ساتي دا سیدو کنه او کچرته ز دا سې شوما چې د حلال خیال نه ساتم د حرام خیال نه ساتم نو دا مسلمان هم د پشان د چا شو د زناور نمبر 1 دغه شانتي که مثلا زیم او مونږ چې کوم دی روټي شروع کوو او د روټي په ابتدا کې بسم الله وعلى برکت الله زپونه ویم او روټي چې کله ختم کم او زدا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وشرا داونه ویم نو زمان مثال هم ګورې د زناور دی یم مسلمان او عادت مې د چا اختیار کړو د زناور دې د وجه د روټه په ابتدا کې بسم الله ویل دا ګوره سنت مستحب عمل دی او بیا د روټه په اخره کې شکر ادا کول دا مستحب عمل دی دې د وجه شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه په باره کې راځي وی شکل به هر نوړې سره وی الحمدلله ویل چې نوړې به 13 کلا وی او وی چې الحمدلله یو ځل نه چاته پوښتنه کړو چې حضرت په دې هر د خوراک نه پس کومه الحمدلله اوریدلې دي او هر نوړې نه پس الحمدلله دا کومه چرتنی دي اوریدلې دا څه ولې وای نو هغه ډېر غټ خلکو ویلې کداغه نوړې الله تعالی زما په دې مړې کې کوم خلی نو دا څه سوچته چې د الله زما د مړې کې لاندې ښکته کی ودا خو زکه دا شکر ادا کومه چې زما دا نوړې الله تعالی په خیر وافیت سره لاندې کی دی ودا زکه هر نوړې سره سوي الحمدلله بیا تاسو وګورئ لکه دا د یو بنده عادت جوړ شونه په دې معنی سره انسان ستړي کیږي نه خلاصه روانه ده او چې دې په هر نوړې سره الحمدلله وی الله په دې سونه خوشاليږي نن تاسو وګورئ زمونږ په کورونه کې چې کم دي سختی ولې راغلي ده تاسو وګورئ په کور کې چې کم دي کنه انتهایی حالات سخت شوي دي پهله به چې کم دي په کور به همیشه بډکو خوراکونه اسکاپونه ارسغه بکیو نن چې کم دي په کورونه کې چې کم دي د یو ټیم روټیم ډیره سخت ملایوي د هغه وجه دا ده چې زمونږ څومره زنانه دي دا ناشکر جوړی شي دي همیشه د ځان نه اوچت خلکو ته ګوري ویره وی دا زمونږ گاونډیان همیشه دا پخې مونږ همیشه دا پخو او چې بیا کله تلکاری پخې کی او کم سالن پاتې شي نو تاسو موږ دې مونږ هم کتلی دي دغه زنانه په ویڼه کې اچي کنه دا چې کم دې د خوراک انتهایی بے قدری دا ګوره بے قدری دا لہذا دون خوراک جوړول پکار دي چې هغه د انسان کافی شي او چې کله خوراک پاتې شي نو کور گاون کې هغه تقسیمول پکار دي دغه شانتي کما پما باندې حالات سخت دي دا غي مين وجه دا ده چې زه چې کم دي د ځان نه ټتو خلکو ته ګورم زما به ګور کې نن مثلا سبزي بخښوي دا او زه ګورم چې کم دي هغه خلکو ته چې دا غي په کورونه کې نری غوخي پخېږي زمې ممر دا زمونږ څنګه الله دې په موږ دونه سخت حالت راوستي ناشکرۍ کې مبتلا شو دې د وجه علماء لیکلي دي دا یو سړی وي چې زه دې همیشه په شکر کې يم د ځان نخکه د خلکو ته دی وګوري دا ډېر خلک شته چې دا هغه د یو ټیم روټي وي د بل ټیم دی الحمدلله زموږ 3 ټیم روټي وي او دا ډېر خلک شته چې د هغه چې کم دی کور خپل نشته دی میاشي چې تیریږي مالک ولا پسر ولاړي زمونږ به یو کچ کوري یو وړکه کور وي او پاره باندې شکر وستل پکا دی الله تعالی اخلاق شکر دی
نو سړی چې کوم دی په خپل شي چې شکر ادا کی الله تعالی نعمت ګورې بیا نه اخلي او چې کله بندا په خپل شي باندې ناشکری شروع کی کنه الله تعالی غشي بس واخلي نو دلته چې کوم دی الله تعالی مثال چې کوم دی د صبر کی د زناور چې څنګه زناور د خوراک په شروع کی بسم الله نه وي او د خوراک په اخره کې څه نه وي الحمدلله نو کم یو کافر یا کم یو مسلمان چې دا د روټه په خوراک کې شروع کی بسم الله نه وي او د روټه په اخره کې الحمدلله نه وي د دې مثال د چا دی د زناور او هغه یو بندا چې دی په روزګار کې حلال او حرام نه پیژني دا کافر دی کدا مسلمان دی د پشان دی پشان د چا دی زناور په دې شي کې لږ احتیاط وکړ دی ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله تعالی داخل بکړي هغه خلک چې امنو ایمان وروړلو او عملوا الصالحات او عملونه وکړل جنات تجري من تحتها الانهار چې باغونه کې بهيږي بلانه د هغینا نهرونه والذین کفروا او کم خلق چې کافران دي یتمتعون چې دوی فائدہ اخلي ويأكلون او دی خوري کما تأكل الانعام څنګه چې خوري ساروي ها دریم فرق هغه ډیر زیات اهم دی ساروي چې کوم دی ساروي د خخکل ناشتي او چې کله په اخر کې وتا خوراک خلق واچي एकदम سو کیه سو کی ودریږي نو دغه شانته کې یو مسلمان په ولاړه باندې خوراک کوي یا یو کافر په ولاړه باندې خوراک کوي نو د مثال د چا دی د زناور او دا نن سبا چې کوم دی یو ټرین جوړ شوی دی تاسو وګورئ خخ شادي حالونه نو په هغه کې چې کم دي سټاند روټي وي ټول خلک بناشتي एकदम چې کم دي بوفي به ودرېږي ټول خلک په ولاړه باندې خوراک شروع کی او زمونږ نامور خلک دا وي ډیر خشادي حال کې روټي ورکا د شیراز ارینا شو دي کې ټول چې کم دي په ولاړه سیستمي نو چې کله یو سړی کینی نو خلک وي مړ وي دا د کمی زمانه سړی دي چې دا دلته پکې کې ناستو اسې دا کنه مو مناسب یو شادي حال لتلو نو مونږ یو سیټ ته کې ناستلو دا چې ار یو کسب مونږ د قتل چې یاره دا خو فريدي زماني خلق دي دا چرته په کم زماني خلق دي نو دې کې احتیاط وکړ دي ټول خلق ولار دي ته یو سیټ ته کې نه بس صحیح نو دا د زناور مثال دی دویم پرین تاسو وګوره دا اوسنی چې څونه الکان دي دا د روپې خلق هم نه دي صرف د پلار پیسو ته ناز دي دا چې اوس کوله تاسو ماسوتن ګوره کنه په دې روډونو باندې رواني او ځان سره به کم دی بوتل نیولې په روانه به ارسس کی کتلیم دي کنه په ولاړه نه په روانه باندې او دا بس خلکو پیشه جوړه شوی دا په روانه باندې بوتلم کی په روانه باندې چې کم دی خوراک هم کوي ټول خلک بوته ګوري نو الله فرمایي چې د دې سړي مثال د چا دی د دې مثال د چا دی د زناور هم ناشتي او چې کله ولا په اخر کې خوراک یو एकदम ودرېږي ويأكلون او دي سار او داس او دي خوري كما تأكل الانعام څنګه چې خوري ساروي والنار مثوى لهم او د دې ټکانه دوزخ ده واخر دعوانا الحمد لله